عزتمندو پدې شپو کې بعد شپې داسې دي چې انسان عبادت کې دا تیر کې الله رب کریم په ډېر لوی اجر او ثواب د خپل بنده ته دا ورکوي. حدیث مبارک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي څوک چې 15 شپې د عبادت دپاره ویښې دا تیریږي الله رب کریم به دغه انسان دپاره جنت ته تلل دا واجب وګرځوي. خامخا به الله رب کریم جنت ته داخلوي. یو په هغې کې لیلة الترویه ده، د 8 ذی الحجې شپه ده. لیلة العرفات د 9 ذی الحجې شپه ده. لیلة النحر د لوی اختر شپه ده، او بله د وړوکي اختر شپه ده، او بل 15 شعبان شپه. دا 15 شپې داسې دي چې انسان عبادت کې تیری کی او ذکر اذکار پکې وکړي، د قرآن کریم تلاوت وکړي، نفلونه پکې وکړي. د انسان دپاره جنت ته تلل دا واجب دي. خامخا به الله تبارک وتعالی جنت ته داخلي. او د اخترونو په شپه باندې شوګیره علماو مستحب لیکلي ده چې یو سړي ته الله توفیق ورکړی، مستحب طریقه دا ده چې د اختر شپې دا د الله رب کریم په عبادت کې دا تیریږي. یو کتاب دی کتابو ما ثبت بالسنه کې د امام شافعي رحمت الله علیه قول نقل کړی دی. 15 شپې داسې دي چې انسان پکې د الله نه دعا غواړي، رب کریم دعا قبلوي، د انسان دعا دا نه رد کېږي. یو د جمعې مبارک شپه ده چې په دې باندې انسان دعا غواړي، الله رب کریم دعا دا قبلوي. دویمه عزتمندو د لوی اختر شپه ده، د وړوکي اختر شپه ده، او د رجب اولنۍ شپه ده، او د 15 شعبان شپه. دا 15 شپې داسې دي چې په دې کې انسان د الله عبادت وکړي، رب کریم او دعا د الله نه وغواړي، الله رب کریم دعا قبلوي، د انسان دعا دا نه رد کېږي. یو روایت کې راځي عزتمندو کم سړی چې د وړوکي اختر په شپه باندې 10 رکعاته نفل وکړي او په هر یو رکعت کې د سورة فاتحې نه وروستو په هر یو رکعت کې سورة اخلاص، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، دا سورة مبارکه لز پیرې په هر یو رکعت کې د سورة فاتحې نه پس دا اولولي. الله رب کریم بر انسان د رمضان المبارک د ټولې میاشتې عبادات دا قبول کی. که هغه روژه ده، که هغه تراویح دي، که نیک عمل دی، الله رب کریم به خپل دربار عالی کې قبول او منظور کی. دویم عزتمندو د انسان ته به الله رب کریم د 10,000 کالو د عبادت اجر او ثواب دا ورکي. لکه دې انسان چې د الله رب کریم 10,000 کاله عبادت دا کړی، عمل ډیر اسان دی عزتمندو، او اجر او ثواب ډیر زیات دی. نارینه او زنانه دې عمل اهتمام دا وکړي، د ورکوټي اختر په شپه باندې 10 رکعاته نفل د سورة فاتحې نه وروستو په هر یو رکعت کې 10 پیرې قل هو الله احد سورت لوستلو، الله رب کریم به ټولې میاشتې عبادت قبلوي، او د 10,000 کالو د عبادت اجر او ثواب الله تبارک وتعالی د انسان ته